ټول زما خاندان به ټول د دې ګواهي ورکړي چې هغه کم قسم محنت کړی دی او اوس هغه دومره ډیسارټډ شوی دی د دې فیصلې نه د دې صوبایي کابینې چې کومه فیصله کړې د ریکنډکشن دې نه هغه دومره ډیسارټډ دی چې هغه وایي بابا ما واپس واستو چې بار مې واستوه دې ځای نه مې لر کا زه حیران یم چې دا ولې داسې دا خلک دا ظلم کوي په دې دغه کې خاص کر په دې KPK کې دا ظلم ولې روان دی دومره ډسټرب شوي یو چې موږ کتاب وسین شو راغستی چې موږ دا څنګه راوالو به کم لکه په کم حالاتو کې موږ راوالو و دا خو سره کمپیټیټیو ایگزام دی کې څه پته هم نه لګي نن به زما ټیسټ 190 مارکس راغلي کېدای شي ریکنډکشن نه به زما 160 170 راشي او زما سیټ کنفرم نشي ریکنډکشن د دې هېڅ قسمه حل نه دی دا نه ده چې بس قتل به بل څوک کوي لکه بلوتوت والا ولګېدو او هغوی هغه مسله کریټ لا اوس هغې سزا زموږ نه اخلي هغې سزا موږ ته میلاږي نو دا خو جواز نه جوړېږي دوی دا هغه ورکړی دی چې یاره دا ټیسټ د KMU اخلي KMU کې خو به د ډاکټر ځای کېږي د بیروکریټ ځای به کېږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو کاشف عارف یم د پیښور پریس کلب مخې ته موجود یم تاسو ته ښکاري دا هغه سټوډنټان دي دا د هغه سټوډنټانو والدین دي کوم چې په MDK ټیسټ کې پاس شوي دي پرون بله ورځ چې کوم صوبایي حکومت دی هغې د MDK ټیسټ دوباره اخیستلو فیصله وکړه هغه هم د KMU زیر اهتمام خو دا هغه سټوډنټان دي کوم چې پاس شوي دي او دوی نه غواړي چې دغه ټیسټ یې بیا وشي بلکې غوښتنه کوي چې د دې ټیسټ چې کوم سکینډل دی د دې شفاف انکوایري وشي موږ به دوی سره خبرې اترې کوو چې د دې مطالبات څه دي موږ سره د سټوډنټس والدین موجود دي دوی سره به خبرې اترې کوو ټول ناول خپل تعارف وکړئ السلام علیکم سر زما نوم عبدالله عباس خان دی زه لایبه ریپرزینټ کوم لایبه انور کمال لور کوهاټ نه زموږ تعلق کوهاټ سره دی سر جی زموږ ماشومې بې انتها زیات محنت کړی دی شپه ورځې یو کړي وه خپل خوراک څښاک ټیم یې بچت کولو په هغې کې 200 کې 190 نمبر یې اخیستی دي سر جی زموږ محنت ولې ضایع کوي دوی د هغه خلکو انویسټیګیشن وکړي چې چا پکې غلا کړي ده چا پکې 2 نمبري کړي ده چا پکې نقل کړی دی د هغې انویسټیګیشن دی وشي سر جی ریکنډکشن پکې صحیح ضرورت نه پیش کېږي ټولو ماشومانو چې چا نقل کړی دی هغې سره دا نور قابل سټوډنټانو کیریئر هم خرابوي سر جی ولې دوی مجبوروي چې پاکستان نه بار لاړ شي تعلیم کوي تاسو د ماشومې رزلټ راغلی څومره نمبر 190 مارکس دي سر 200 کې 190 مارکس او ډېر محنت یې کړی دی بې انتها زیات محنت یې کړی دی هغه دوی نه ضایع کوي زموږ ورته دا سوال دی اپیل دی چې دا هغه دی نه کوي صحیح شو ستاسو نوم زما جی مطهر شاه نوم دی زما بچې ذیشان مطهر 191 نمبر یې په ایټه کې اخیستی دي په میټرک کې د هغه 1071 نمبر یې وي په FSC کې 1022 نمبر یې وي او الله گواه دی چې هغه په کوم حساب باندې هغه محنت کړی دی هغه موږ ټول لیدلی دی ټول زما خاندان به ټول د دې ګواهي ورکړي چې هغه کم قسم محنت کړی دی او اوس هغه دومره ډیسارټډ شوی دی د دې فیصلې نه د دې صوبایي کابینې چې کومه فیصله کړې د ریکنډکشن دې نه هغه دومره ډیسارټډ دی چې هغه وایي بابا ما واپس واستو چې بار مې واستوه دې ځای نه مې لر کا زه حیران یم چې دا ولې داسې خلک دا ظلم کوي په دې دغه کې خاص کر په دې KPK کې دا ظلم ولې روان دی دا ایجوکیشن مافیا د دې مکمل انویسټیګیشن وشي دا کم خلک دی چې دا په دې ټیسټونو کې راځي او دا انفیر مینز نه دي بلکې زه به دا وایم چې دا یو مافیا ده انفیر مینز خو یو نقل یو کس یو سوال نقل وکړي 2 سواله نقل وکړي دا خو مافیا ده دا 219 کسان نیولي دي او وایي چې 400 موږ نیولي دي زه یم چې 400 نه چې 500 د نور مونیسي خو د دې غریبانانو څه قصور دی چې دا په ذهني طور ټینشن کې دي پریشانۍ کې دي او هغه چې کوم دی هغه نه سټډي نه کېږي اوس چې څه به کېږي او څه به نه کېږي زه یم د ټولو لپاره د دې ټولو مشرانو د کشرانو لپاره زه دا یو ریکویسټ کوم د حکومت لپاره چې تاسو دې هم په دې باندې دوباره سوچ وکړئ دا خبره مو مکمل صحیح نه ده انویسټیګیشن اول وکړئ د هغې نه پس که تاسو څه غواړئ چې دې کې څه کمی بیشی دی هغه دې موږ شي پکې موږ دغه نیو پکې خو دا کوم ظلم دی چې تاسو د دې ګارنټي شته چې دا به دوباره بیا نه کېږي د دې ګارنټي به څوک ورکوي زه د پاکستان آرمی چیف ته هم دا ریکویسټ کوم چې تاسو په دې باندې چې څنګه مو د دې نورې مافیا کنډه دغه کړی دی صدباب کړی دی او دغسې دا مافیا ده د ایجوکیشن کې مافیا راغلي ده خاص کر په دې MDK کې چې کوم مافیا ده د دې ټولو دی دوباره ری انویسټیګیشن وشي او دا ټیسټ چې کوم دی په خپل ځای بحال شي دی چې کوم کلپریټس دي هغه دې راټینګ کړی شي او زه د پاکستان چیف جسټس صاحب ته دا مطالبه څو ورځې مخکې چې کوم والدین وو هغه هم پاس شوي وو هغوی دلته پریس کانفرنس کړی وو هغوی وی چې MDK ټیسټ یې دوباره واخیستلی شي هغوی سره ستاسو څه ناسته شوې وه
هغه کې زه خپل خو نو حاضر شوی دا زما بچی راغلی او د هغې په ځای باندې او هغه وخت مونږ دا خبره کوله چې د ټیسټ د ریکنډکشن څه توک نه جوړېږي کلپریټس راټینګ کوي چې کم چا غلط کار کړی دی هغه راټینګ کوي دا غریبانان ولې چې دا کم په میرټ باندې او په محنت باندې او په دغه باندې هغه دا کار کړی دی او ټیسټ پاس کړی دا دی ولې بیا ریکنډکټ کېږي اخر وجه څه ده مونږ ته د وجه وښایي. صحیح شو. ستاسو نوم؟ سر زما نوم الیاس خان ده او سر زما ایټه کې 190 مارکس دي او دین علاوه سر زما کالج هم ټاپ کړی دی او چې کوم سکول لا هم سر ټاپر پاتې شوی ما سر ما دا 190 مارکس په تھرډ اټیمپټ باندې اخیستي دي. فرست اټیمپټ باندې زما 170 مارکس او سیکنډ اټیمپټ باندې ما 160 و په کار خو دا چې زما 170 نه ابو راغلی و کنه خو دا خو سره کمپټیټیو ایگزام دی کې څه پته هم نه لګي نن به زما ټیسټ 190 مارکس راغلی کېدای شي ریکنډکشن نه به زما 160 170 راشي او زما سیټ کنفرم نشي. سره زما چې کوم حکومت د اجازه چې دا ټیسټ ریکنډکټ کوي نه دی په زیاده ښه صحیح انویسټیګیشن دی وکړي او چې دومره ثبوت ورسره راغلی چې 800 کسانو بلوټوث یوز کړی دی نو په کار ته چې هغه 800 کسان درونیسي که نه زمونږ هسې کیریر سره ولې دی لوبې کوي نو سر دا زما دا ورته انتظار او که دې سره پروف هم ایټه ولې دا ویلي دي او چې مطلب 219 کسان مونږ نیولي دي او که 220 کسان هلکې مونږ ته راونیولو نو بیا هم صحیح دی او سر جی آی ټي دې دپاره جوړه کړې ده چې دا ټیسټ بیا دوباره ریکنډکټ کړي ځکه چې دې جی آی ټي کې سره چیف سیکرټري زامن دي او هغه داسې دي چې مطلب ټیسټ 130 140 مارکس یې اخیستي دي نو هغې دپاره دا ریکنډکټ کوي. صحیح شو. ستاسو نوم؟ زما نوم سهیل نواب دی زما تعلق د سوات نه دی نن زه د سوات نه راغلی یم د دې خبرې دپاره چې مونږ ریکنډکشن نه غواړو د دې ګورئ یو څو وجې کیدی شي یو څو وجې دي د هغې وجې دا دي ګورئ چې اوس یو هلک ماشوم فیل شي هغه دی وایي زه ریکنډکشن غواړم سبا به زه فیل شم زه به هم راپاسم چې زه ریکنډکشن غواړم دا خو داسې نشي کیدی ګن جي اوس تاسو کم کسان چې ریکنډکشن غواړي هغوی دې رامخامخ شي هغوی د خپل نمبر ووایي زما به خپله 183 مارکس وي زما تھرډ اټیمپټ و په اولني کې زما 154 رالو په دویم کې زما 164 رالو اوس زما الحمدلله الله پاک په رحم باندې 183 نمبر یې راغلی سبا له دا زما نمبر یې کمیدی هم شي سبا له نور حادثه هم کیدی شي انسان یې څه پته لګي منټلي هغه ټایم کې زمانه به داسې غلطیانې په دې ټیسټ کې هم شوي دي چې هغه نه و کېدل پکار دغه شان زمانه بل ټیسټ کې وشي هغه به زما خراب شي دا خو انسان کله یو شان کله بل شان زما به نمس کې 90.3 اګریګیټ ته 137 نمبر زما جوړیږي الحمدلله نو د دې مطلب خدا نه شو چې زه به بلوتوث والی یم او دغه والی یم د هغې لکه دا یو ثبوت دی د نمز والا دا کله یو غویمئ کله بله غویمئ څه کال لږ معمولي حالات برابر نو الحمدلله زموږ 183 نمبر یې رالي زما او اوس دوی وایي چې نه موږ به ریکنډکشن کوو نو ریکنډکشن کې بیا زموږ دا راشي یا نو زموږ منټلي موږ دومره ډسټرب شوي یو چې موږ کتاب اوس نشو راغستی چې موږ دا څنګه راوالو په کم لکه په کم حالاتو کې موږ راوالو اوس دغه زموږ بیانیه ده چې د دې صرف او صرف انویسټیګیشن وشي خطور انویسټیګیشن اول په سر دي زما وکړي زما پیپر دی راوالي چک کی زما اف اس سی ریزلټ راوالي چک کی زما لسم ریزلټ چک کی زما بیک گراوند چک کی زما هر سره دی چک کی زه خو دا نه یم چې زما دې نه چک کوي اول په سر دي زما چک کی بیا یې نور وړو چک کی خو دا پکار ده چې صرف او صرف د دې انویسټیګیشن وشي ریکنډکشن د دې هېڅ قسمه حل نه دی دا نه ده چې بس قتل به بل څوک کوي لکه بلوتوث والا ولګېدو او هغوی هغه مسله کریټ لا اوس هغې سزا زموږ نه اخلي هغې سزا مونږ ته میلایږي نو دا خو څه جواز نه جوړېږي ګنجي او بل دا ده چې کم چې 160 یا 150 نمبر دي هم زموږ وروڼه دي هداسې نه ده چې هغو ته هم څه مسله راغلي زموږ ډېر ښه ملګري دي چې هغوی څه غلطیانو د وجې هغوی خراب شوي دي خو دا سیکنډ چانس ورکول دا ډېر زیاتی دی ځکه چې اوس هغوی ته خو بلوتوث والا نه ویلي هغه خلک خو وایي چې یاره دا خو مونږ تکړه کسان یو مونږ ته خو هېڅ مشکل نشته دی مونږ چې څه په پیلني اګزام کې ورکړه که بیا وشي نو بیا هم هغه کار به مونږ کولی شو نو څه ویل غواړې په دې هغه کار هغه شانتي په هغه کیپیسټي کې په هغه دغه کې نه کېږي چې مونږ 12 13 غنټې هره ورځ کار کړی دی مونږ پسې ډېر زیات سیکریفایسز ورکړي دي لکه تاسو امیجن کولی نه شئ ما زما سترګو اپریشن کړی و د هغې باوجود هم ما به سبا له کار راغستی ولې چې ما ته پته و چې سبا له زما ټیسټ وي زه به هر سره کوم خو ما تکلیف راته ډېر زیات و خو بیا د هغې باوجود هم ما کار راواغستو خو دا هغه شانتي کیپیسټي زموږ اوس نشته زموږ سیچوریشن لیول رسېدلی دی ځکه چې اوس مونږ په کم خوله باندې راوالو کتابونه چې مونږ ګورو وایي چې دې کې مونږ هغه 8 نمبر یې اخیستې هغه اوس لاړو ختم شو که اوس مونږ داسې وایو چې دا زه د اکیډمي ټسټ دا خو اکیډمي ټسټ نه و که نه ایټ ارینج کړی و هر سره برابر و هر سره چیکینګ شوی و هغو 219 کسان نیولي دي خو پکار ده چې دا جی آی ټي چې کومه جوړه شوه نو پکار ده چې دوی خو دا کسان انکریز کړی وی که نه هېڅ هم نه دي شوي بس هغه جی آی ټي جوړه شوه خبرې خانهپوریانې وشوې او خبره یې ختمه کړه او اوس وایي چې نه موږ به ریکنډکشن کوو دا ټول هغه خبره لکه ختمېږي نو دا خو داسې نه ده که نه انویسټیګیشن پکار دی خامخا چې د اول سر نه والا اخر سره به د انویسټیګیشن وشي د دوی سره ښه کسان شته ښه هر سره ورسره شته او ښه دومره کولی شي خو نه یې کوي صحیح ستاسو نوم
اعتبار ګل زه د کورمې سره تعلق لرم. زما وریاره د ام ډي کیټ اګزام یې کړی و، هغه 182 مارکس اچیو کړي دي. هغه په فرست ایئر سیکنډ ایئر کې هم ښه مارکس راغلی دي او په میټرا کې هم ښه مارکس راغلی دي. بل پرون چې د کابینټ کومه دغه ورکړلو منظوري وکړه چې یاره دا ټیسټ دی دوباره ریکنډکټ شي. نو اول خو دا په میرټ باندې نه دی راغلی چې دوی سره دومره اختیار نشته، منډیټ نشته د دوی ته دومره منډیټ چا ورکړی دی چې دوی د دومره غټه فیصله وکړي. ولې چې دا خو په الیکشن باندې نه دی راغلی که نه، دا غیر عیني حکومت دی، دا موږ نه منو. موږ عدالت ته دا خواست کوو چې یاره دا ریکنډکټ دی نشي ټیسټ او نو ریکنډکشن او پراپر انویسټیګیشن دی وشي. او بیا له دوی دا هغه ورکړی دی چې یاره دا ټیسټ د KMU اخلي. KMU کې خو به د ډاکټر ځوای کېږي، د بیروکریټ ځوای به کېږي. ایټ ایوا چې کومه دی دا صفا اداره دی، په دې باندې هېڅ اعتراض نه اوسه پورې نه دی شوی. او که د چا وي پي پراپر دغه د ثبوت د پیش کړي، موږ د ایټ هم ملګري نه یو، صحیح دی، د PMDC هم ملګري نه یو. نو دا هغې نه پس دی بیا ټیسټ هم ریکنډکټ او ایټ باندې دې هم بینډ ولګوي او PMDC باندې دې هم بینډ ولګوي. صحیح شو. کتونکو تاسو د دې طالب علمانو او د دې د والدینو مطالبات واورېدل. یقینا حکومت به په دې باندې نظرثاني وکړي. مننه.